نو ایوب علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام نه 100 کال وروسته په 5م پوش کې د ابراهیم علیه السلام دی. د مور نوم رحمت و او دا رحمت چې و دا د لوط علیه السلام لور و. دا دغه په لورګانو کې و. دا ډېر وفادار ښځه و ددو. الله تبارک وتعالی ایوب علیه السلام باندې ډېر زیات نعمتونه کړي وو. هر قسمه نعمت الله تبارک وتعالی ایوب علیه السلام ته ورکړو، مالو اولادو جیدادو چې څو دا ول الله ډیر زیات پریوانه ورکړو. مفسرین لیکي وي د ایوب علیه السلام زمکه چې وزمکه دا دومره زیات زمکه چې پای کې به 1500 قلبې لګیاوي. 1500 قلبې نو چې 1500 قلبې شنو په یو قلبه کې 2 غویانو نظر غویان به د ایوب علیه السلام په زمکو کې د کروندې د پاره لګیو. 1500 قلبې لکه نن سبا چې ستا 1500 ټریکټرې وي د زمینداري د پاره، او د دې سره نوکران به هم د قلبې به هم چلولي. دومره زمکې ایوب علیه السلام دا خو هغه زمکې چې کمی په سم باندې وي د کروندې زمکې وي، هغه زمکې چې د کروندې نه وي هغه به څومره وي. او دا زمکې د شام په علاقه باندې نن سبا چې کوم ځای کې بیت المقدس ته اوس علاقه د اسرائیل په قبضه کې ده. وس دغلته کې ایوب علیه السلام پاتې کېدو بیت المقدس کې، او اوس چې کومه علاقه د اسرائیل په قبضه کې ده دا د ایوب علیه السلام د اوساني ځای دی. او ګډه او بيزي دا ورله الله تبارک وتعالى دومره زیات ورکړي چې مفسرین لیکي 1000 ګډه بيزي وي. تفسیر ماجدی دا وضاحت کړی دی. 1000 ګډه بيزي وي د ایوب علیه السلام، 3000 اوخان او 1500 خرو دا د ایوب علیه السلام مالیت نو د دې سره بنوکارانو مکنه. دا رنګ د ایوب علیه السلام و زامنو او یو روایت کې راځي و لورګانی، بل روایت کې راځي 3 لورګانی. دا د ایوب علیه السلام له الله تبارک وتعالی مال ورکړو مال. خو د دې باوجود و ایوب علیه السلام هر ټیم د الله په عبادت کې مصروف و، د الله بندګي وای کوله. د ډیر زیات عبادت گزاره ده. د یو ټیم داسې نه تیر چې باید د الله عبادت نه کوو، مونږ به ډیر زیات کوو. نیوزل فرشتو د ایوب علیه السلام دا صفت په اسمان کې بیان کو. چیرې د ایوب علیه السلام ډیر د الله بندګي کوي، ډیر عبادت کوي د الله تبارک وتعالى. دا یاد ساتئ، نیک انسان چې د صفت بره په فرشتي په اسمانونو کې کوي، د صفت بره په اسمانونو کې هم کیږي. لکه حدیث مبارک کې راځي وایي کوم انسان چې نیک عمل وي او الله تبارک وتعالى ته خوښ وي، نو الله تبارک وتعالى جبرئیل علیه السلام ته فرمایي اے جبرئیل دا پلان کې انسان نه دی، دا پلان کې بنده دا زما ډیر زیات خوښ دی، تور سره مینا وکا، تور سره مسوکا مینا وکا. نو جبرئیل علیه السلام ور سره مینا شروع کی. نو په وم اسمان کې چې کومې فرشتې دي، نو جبرئیل علیه السلام د وم اسمان فرشتو ته وایي اے فرشتو الله تبارک وتعالى د پلان کې بنده سره مینا کوي، ګوره تاسو سره مو کوي. نو دوم اسمان فرشتي د شپږم اسمان فرشتو ته وي د پلان کې بنده سره الله مینه کوي، تاسو ور سره مو کوي. نو د شپږم اسمان فرشتي د 5م اسمان او د 5م سلورم او سلورم هغه دریم او دریم هغه دویم او د دویم هغه اول. نو پس وو اسمانونو کې چې څومره فرشتي دي دا د دې انسان سره شروع کی مینا او محبت شروع کی. بیا الله تبارک وتعالى فرشتو ته وی د دې انسان سره چې زمينه کوم کنه، نو تاسو زما د بندګانو په زړه کې د مینه ور واچوي، زما د نیکانو بندګانو په زړه کې د مینه ور واچوي. نو دا فرشتي پزمکه چې څومره نیکان بندګان دي داغي په زړه کې د دې انسان سره ور واچي، مینه ور واچي. نو دا نیکان سوی الکه پلان کې سره ډیر نیک سره دی، راځي چې خواله لاړ شو ملاقات پور سره وکړو، راځي چې خواله لاړ شو دعا به نه واخلو. دا سکی کنه کوي د دې په زړونو کې دا محبت دا الله ور واچوي د دې نیک انسان. خو نیک انسان نیت کو ښا څوک نیت کو نیک انسان د نیکانو خلقو په زړونو کې محبت الله د دغه نیک بنده ور واچي. د بدانو په زړونو کې نه، د بدانو په زړونو کې نه، ځکه چې د
الله تبارک وتعالى د کم انسان سره مینه شروع کی کنه نو داغه سره پرشتي مینه شروع کی، داغه سره نیکان بندگان مینه شروع کی، نو داغه سره دشمنی څوک شروع کی؟ شیطان. دغه نیک بنده سره شیطان دشمنی شروع کی، نو بیا چې د شیطان کم دوستان دي دا بدن خلق په دنیا کې، نو شیطان ته نفرت کوي د نیک انسان، نو د شیطان چې کم ملګری دي دا بدن ندام د نیک انسان نه بیا نفرت کوي. نالکه وي دا پلان کې سړی پلان کې مولا دي سي د پلان کې مولا دي سي ده تاسو خبرې پسې بیا کوي کنه، دا هغه د شیطان دوستان دي، دوی له دا خبرې دا شیطان په دې ځای کې اچي او نیکان خلک د دې نیک بنده صفت کوي پلان کې مولوی صاحب دي سي او دي سي او راځي چې دعا ته نه واخلو ملاقات له لاړ شو. نو د نیک بنده محبت الله د نیکانو په زړه کې اچي، هو سره مینه کوي او د بدانو په زړه کې د دې نیک انسان دا نفرت چې دا ورله شیطان اچي دا په زړه کې ځکه دا د شیطان دوستان دي. نو پرشتو د ایوب علیه السلام صفت په اسمان کې شروع کو، دا ډیر نیک بنده دی، د الله تبارک وتعالى ډیر عبادت کوي. نو دا شیطانان چې دي دا به اسمان ته برختل، دا خو چې نبی علیه السلام الله تبارک وتعالى دنیا ته راولېږو پیغمبري ورته میلو شو، نو شیطانان بر اسمان ته ختل بند شو. دغه ټیمه پر دوی بر اسمان ته ختل او د پرشتو خبرو ته به غوږ کېښودو. نو دا ابلیس بر خطرونه چې کله پرشتو دا صفت کو د ایوب علیه السلام، نو دی ابلیس الله تبارک وتعالى ته وی هغه بستا بندګی نه کوي، دا غزلو روغ دی، هغه چې دا نه کوي نو څه چل بکوي؟ څومره ځمکې دی ول ورکړي دي، څومره مال دی ول ورکړي، څومره اولاد دی ول ورکړي، څومره جیدات دی ول ورکړي، هغه سره د څه شي کمې دی؟ په زړه روغ دی، نو چې ستا بندګی نه کوي څه چل بکوي؟ ته دې دا وړه دې بیا ستا بندګي وکړي، هغه څه ته ضرورت نشته چې ستا بندګي کوي. نو الله تبارک وتعالى ورته او فرمایي وی ازمیخ په حکم ابلیس وی او ته په ازمیخ او کده دی بیا داسې وکي وی ټیک شو لاړشه او د چې څومره ګډي او بيزي دي زه دا غي خپل حفاظت اوچتوم، خپل حفاظت اوچتوم هغه ورلمړې کوم، هغه ورلمړې کوم، عزت ولا غمړې کده دی بیا ستا بندګي وکي. ایوب علیه السلام چې څومره ګډي بيزي وي وزره ګډي بيزي وي، الله تبارک وتعالى په ټولو باندې مرز را وستول په یړه باندې مړ شي، ختم شو، او دا غي سره چې کم نو کران هغه شو مړ شو، ختم شو. پدې کې ابلیس ځان د یو لوی چرواهه په شکل باندې جوړ کړی دی او راغی ایوب علیه السلام لره او دا ځان نصر شو کوي چغي وي. ایوب علیه السلام ورته وی څه چل ولې چغي وای؟ وی ته دلته منځونه کوه عبادتونه کوه، هغه وزره ګډي بيزي دي هلاک شو، تر دې چل نوزګار نه هغه هلاک شو. ایوب علیه السلام فرمایي انا لله وانا الیه راجعون، انا لله وانا الیه راجعون. زبس الله را کړی یو د الله مال او الله واپس واغستنه، پدې کې د پریاد څه خبره ده، پدې کې د چغو درولو څه خبره ده، او الله را کړی مال او الله واپس واغستو، بیا د الله شکر دې په سجده باندې پریوتو، په سجده باندې پریوتو. دا انا لله وانا الیه راجعون دا د انسان کو د دې په مطلب باندې پوښه ده، د انسان د پاره ډیره غټه تسلی ده، ډیره غټه تسلی ده. دې بچرته چغې وروړي ونه وي څنګه دته تکلیف را رسیدو نو دوی انا لله یره الله را کړی او الله واغست، دا الله مالو الله واغستو، زما خو به څه اختیار نو، ما خو نشم نه کولای، نو چې د الله اختیار وکړو الله به خپل اختیار وکړو، دا غشي هغه واغستو. او وانا الیه راجعون مطلب دا دی یاره خیر د کو دلته را نه واغستو زه به سره بیا میلاو شم، ځکه چې موږ د الله ته واپس کیدون کیو. سړی خو یې راشه می د لاس لاړ او بس لاړ نو اوس لاس نه راځي، نو بیا چې وروړي سوري وی کنه اره مالو دا خو رانه لاړ نو اولاد دا خو لاړ نو خزونه دا خو لاړ نو بچی دا خو لاړ خبر خلاص شو، دی بیا چې وروړي وی نه دی وی نه خیر د کو دلته را نه الله واغستنو و انا الیه راجعون. د الله ته موږ ټول ځنال ته میلاو شو کنه، الته بس شو کو پلار می وفات شوی دی نو زما د عقیده د الته سره میلاو شوم، کو بچی می وفات شوی دی نو زما د عقیده د الته سره میلاو شوم، هغه الله تعالی زما الله لازم. نو دا د انسان د پاره ډیره غټه صدا تسلی ده چې دی وی انا لله وانا الیه راجعون. نو چې کله در باندې مصیبت راغی نو سوایا انا لله وانا الیه راجعون وای، په دې سره زړه ته سم میلاویږي، تسلی میلاویږي ډیره زیاته. ایدا معنا په خپل ذهن کې اوساته یاره الله را کړو د الله مال او الله واغستو او خیر د کدل ته رانه واغستو نو انت بور سره میلاو شم یو ورځ د ملاقات الته نزله ته راشي تسلی راشي.
نو ایوب علیه السلام فرمایلی انا لله و انا الیه راجعون. نو ابلیس چې اخوا شو نو په سر باندې خوري اړول شروع کړو، بیا هغه ته خو ما وی چې وزره ګړي بيزي د هلاک شو، نه خو چې انا لله و انا الیه راجعون، او بیا په سجده پریوتو. ای کار خو زما دغه خو کار ونکو دی لاړ بیا الله لا یا الله خیر دی وزره بيزي دی پکې نه کنه، وزره ګړي بيزي په دغه سره نور مال لګ دی نو خود بستا بندگی کوي، نو مال سره ډیر دی نو وزره دی پکې نه کنه. الله تبارک وتعالى ورته او فرمایل وی 1500 وزمه کې چې داغه نخپل حفاظت او چتو مغولم هلاکو. هغه ورلا دا 1500 نه دا 1500 قلبي چې په کوم زمکو کې ګرځي، دا 1500 قلبي چې په کوم زمکو کې ګرځي د غزمه کې ورلم هلاکو، خپل حفاظت نه او چتو ما بزمکو باندې طوفانونه رالو، په باغونو باندې طوفانونه رالو، باغونه هلاک شو، فصلونه هلاک شو، زمکي کند کندره شو، ټول ارسز زمکي لاړ ختم شو. بس زمیداران چې بګی کوم واغم الله واغستلو. ابلیس بیا د یو غټ زمیدار په شکل باندې را روان دی چې غیروري وي ته دلته کې عبادتونه کوه، هغه زمکو باندې طوفانونه ارسه هلاک کړو. نو ایوب علیه السلام بیا ویل انا لله و انا الیه راجعون. زه بیا هم د الله شکر ادا کوم، بیا ابلیس الله تبارک وتعالى ته ویلو خیر ده کنه دا دی پکې نه کنه دا نوح مال چې څومره ډیر دی. بهر حال یو سیس خلا کېدو خو ایوب علیه السلام په خپل عبادت کې مشغول و. نو ابلیس لاړ الله تبارک وتعالى لا وګوره و زامن دي او داسې خزي دي په خپل په صحت باندې روغ دي، بیا دا سره سغم دي دا ته تواله دي ستا بندگی وکیزا دا اولاد ته تواله دې به ستا بندگی وکي. نو د ایوب علیه السلام ټول اولاد په یو کوټه کې وو، الله تبارک وتعالى په زلزلہ راوسته، کوټه په کې ناست، ټول اولاد د کوټې د لاندې شو، ابلیس په منډه راغی ایوب علیه السلام ته وی ته د الله په عبادت کې مشغوله، په اولاد د کوټه راتاو شو، ټول مړ شو. ایوب علیه السلام چې سر اوچت کوي انا لله و انا الیه راجعون، الله را کړه اولاد او الله واپس واغستو، او زه خدا چې کوټه په راتاو شو د دفن کولو نه فارغ یم، دفنوم شو خو زما د رب په منځ کې حائل ما جوړېږي، زمون په منځ کې فاصله ما جوړېږي، ما د خپل رب بندګۍ ته پرې دوا. بهرحال د هغې نه په سخت امتحان الله ته منظور و، سخت امتحان منظور پیو. ابلیس ورته وویل په صحت باندې روغ دی ځکه دی بندګي کوي، په صحت روغ دی، روغ جوړ صحت ته ورله ورکړه ځکه بندګي کوي، دا صحت ورله ته خراب کړي بیا ستا عبادت وکي. الله تبارک وتعالى په ایوب علیه السلام باندې یو مرض راوس، مرض بس یو خطرناک مرض په الله راوس چې ورځ بدن خرابېدو. دلته کې سمن غلطي کیسې بیا خلکو جوړ کړي دي چې ایوب علیه السلام په بدن کې چینجی وشو، نعوذ بالله دا د پیغمبر د شان سره مناسب خبره نه ده. الله تبارک وتعالى په پیغمبر باندې چر داسې مرض نه راولي چې خلک تنه نفرت شروع کړي، خلک تنه کرکه وکړي، داسې مرض په الله نه راولي. وی په بدن کې چینجی وشو، چینجی به ورتاو شنو، بیا ایوب علیه السلام راواغسته، بیا به په زخم کې خو چې الله د دې روزي مقرر کړی د نو چرته زیو د من غړي کیسې دي، دا خلکو ځان جوړی کړي کیسې دي داسې نه. مرض راغی، څنګه مرض خطرناک مرض، ورځ د ایوب علیه السلام بدن خرابېدو، حتی تر دې پورې چې ایوب علیه السلام دې حتی ورسېدو چې نه ګرځېدی شو نه کېناستی شو، چې دا ډیر زیات کمزور شو. بعض روایتو کې راځي څلور ښځې وي، یوه ښځه رااله یاره زه ستا سره نور ژوند ځکه نشم کولی چې ته کمزوری شوې، د ګټې وټې نه نو زه به تا سره څه کوم. بل رااله بهرحال دریو ښځو ته رخصت ورکړو. په آخر کې چې د لوط علیه السلام کملور و رحمت نومو هغه یې وغوښته، زما نه خو دریو واړو ښځو اجازت واغستو، خو زه په کټ پروت یم، زه ستاسو هېڅ حق نشم ادا کولی، نو یاره چې تم لاړه شي نو ستا حق به ضایع کېږي زما نه. هغې ورته وي چې ته مالدار وې زه ستا بیبي ومه، ته په صحت روغ وې زه ستا ښځه ومه، زه ملک ومه، زه بادشاه ومه، نن ته په کټ پروت یې، ته فقیر یې، ملنګ یې، غریب یې، زه به مزدوري کوم او تاله به یې راوړم، زه ستا نه په دې سخته کې نه جدا کېږم، دا نه چې زه سر په ښه وخت کې ومه په بد وخت کې به ستا سره سات پرېږدم، زه به نه کوم. دا د لوط علیه السلام کومه لور چې وه د ده چې بیبي وه
دا به سحر وتله مزدوري لره مزدوري به کوله ټول ورځ نو چې ما خام براله نو دله به خوراک مراک راوړو پیسو باندې دته به خوراک ورکو لګي پیسې به تپری خو د نور چې کوم مزدوري به کړې واه به د الله پر خیراتي ورکړه سار به مزدوري لوتا ما خام پر به مزدوري کوله بیا به د خدمت کو یا هغه چې بادشاہ او ملک او یا هغه چې مزدوري به بار کوله الله تبارک وتعالى امتحانات بیا عجیب امتحانات دا سخت امتحانات د الله طرف راځي چې ډیر زیات کمزور شو ایوب علیه السلام او د ناس ته پاس نه ووت نو یو دعا الله ته وکړه وی الله صرف زما د جبه حفاظت کو جبه تر الله سمو وای نو جبه تر الله سمو وای زکه چې په دې جبه باندې زتا یادو نو جبه تر الله سمو وای چې ستا ذکر پکوم نور ستا بدن دې ستا امانت دې سچ ور سره الله ستا مرزي ده او جبه تر الله سمو وای د ایوب علیه السلام جبروغه او الله به یادو یو ورځ ورته دا بیبي وی حضرت اتلس کاله دی شو چې بیماری ځکه د ایوب علیه السلام د بیماری مده اتلس کاله و او دا بیماری پر راغلی و د اویاو کالو په وخت کې نو دی ورځ ورته بیبي وی حضرت اتلس کاله په کټ باندې پروت او زه در توامه چې الله ته دعا وکړه چې الله صحت درکړي نو ته د الله نه دعا نه غواړي الله تسوال وکړه چې الله صحت درکړي کنه نو ایوب علیه السلام ورته فرمایل وی بیبي دا راته وایا چې زه څومره وخت روغ وم الله صحت مال څومره وخت را کړو وی اویا کاله وی چې اویا کاله را باندې الله بیماری ولګی نو پس حساب به برابر شي اویا کاله الله صحت را کړو و صرف اتلس کاله بیماری را لزا یا ته جړه پریاد کما زه شرمېږم چې الله ته چې الله په ما تکلیف دی ما ته شرم راځي الله تبارک وتعالى برته ولې چې دا اویا کاله می چې دا صحت در کړو هغه در نه ير شو سو زنه شم ویله پکټ باندې پروت دی بیمار دی سخت تکلیف ته پی خو په دې اتلس کاله کې د ایوب علیه السلام په خلی باندې به الفاظ داو وی احمدک رب الارباب تفسیر ابن کثیر دا الفاظ را نقل کړی دي احمدک رب الارباب اے د بادشاہانو بادشاہ زه وسم ستا ثنا صفت کوم زه وسم ستانه نا امید نه ستا صفت کوم الذی احسنت الی الله تا په ما باندې ډیر احسانات کړی دي ډیر احسانات را کړی دي تا مال را کړی دي تا مال اولاد را کړی دي الله د هغه مال او اولاد د محبت توجه زستانه لږ غافل وم الله زوسم ستا حمد بیانوم ستا صفت بیانوم مال دې هم را کړو اولاد دې هم را کړو د هغه مال او اولاد د وجه نه به الله زستانه غافل وم الله چې هغه مال درانه واس هغه اولاد درانه واغستو اوس خو زه ته فارغ شوم وزتا تفارغ مستحقل بندگی کول شم مستحقل عبادت کول شم ایوب علیه السلام بدا الفاظ ویل په خپل باندې یو ورځ دا خزه بار ته وته وا مزدوري لره ابلیس د ځان نه طبيب جوړ کړي ډاکټر جوړ کړي د پلار باندې روان دي داغه خلیه خپل کړي دا خزه ورته وي ته طبيب ډاکټر هغه ورته وي او هر زما یو بوډا خاوند دی او ډیر وخت پکاټو شو داغه علاج دی وکړو ډیر خبري ډیر خبري ته ډاکټر دی هغه ورته وي زبل دوايي درکم او فورن به داغه سره جوړ شي روغ مټ پښې داغه سره نظر نه پیسې علما زکه تاسو غریبي د پدې جنگل کې پراته څه شي خوشته دی نه پیسې مې در نه علما ایس تر دوايي پیسې در نه علما یو کار وکای کم چې کله د خاون جوړ شنو دا بتوي چې دا ورله تا شفا ورکړه تا جوړ کو دا خبره وکای ته به وځي دا د ډاکټر جوړ کو دا خبره وکای بس نور در پیسې مې نه علم خزه ورته ټیک نه کنه دې څه خبره ده ګورا دوايي ډاکټر ورکي خو شفا څوک ورکي الله ورکي په دې دوايانو کې دا اثر چای خېده الله یې خېده دا ډاکټران چې کوم دوايي او دا هر څه ورکي په دې کې دا اثر د صحت چا ورک اچولې دي الله تبارک وتعالى چولې دي نو ابلیس ورته وي ته به دې څه چې دا تا جوړ کو نو خزه ورته ټیک کنه صحیح راځه زما خاون علاج وکا راي واستو کور ته چراړې خاون ته وي طبيب مې راوسته او ډېر تکړه دې ستا علاج کوي او پیسې مې نه ډېر خسلې ده خو صرف دا خبره کوي چې کله دې جوړ شي ته به چې تا جوړ کو ایوب علیه السلام پوه شو چې دا خو هغه رزیل دی چې کوم زمونږ نیکه آدم علیه السلام دوکه کړو په اسمانونو کې دا خو هغه رزیل دی دې چې دا تا جوړ کړی دی خو زمونږ د الله نه واسطه کټ کوي
دا خو هغه رزیل دی. نو غوسه ولا ورله او خپه شو چې ابلیس زما دروازې ته راورسېدو. ابلیس دومره جرأت وکړو چې زما د ښځې سره خبرې وکړي. نو غوسه شو. نو ښځې ته یې وي که نه ویره زه خو به جوړېږم الله به صحت راکوي خو که جوړ شم نو سل لختې به دې ومه سل لختې به دې ومه دا الفاظ یې د خولې نه ووتله زه به دې سل لختې ومه. اوس د هغې به ګناه نه وه خو بس دله غوسه ورله په دې باندې چې ابلیس زما کور ته راورسېدو. نو بس په دغه ټایم کې الله ته دعا وکړه. په دغه ټایم کې دعا وکړه ځکه چې نور شیطان ابلیس زما کور ته را دننه کېږي زما د بیمارۍ نه پیدا وچتئ. نو وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله ته چغه کړه الله صحت را لراکنو ابلیس می کور ته راځي الله هغه انا ته پیدا شو. أيوب وإذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم او دا نه چې الله تا بیمار کړي ما او تا را باندې بیماری راوستي دا والله ما ته یو تکلیف را رسیدلې دی نو مسني الضر ما ته تکلیف راغله دی نو الله دا برانه تل ورکای. الله تبارک وتعالى ورته او فرمایل ارکض برجلک دا ځمکه په خپل خپه باندې اوخه چې ځمکه په خپل خپه باندې اوخله بس دا غین او بر روان شي. الله تبارک وتعالى ورته او فرمایل ایوب په دې او باندې اولامبه په او وسکته ایوب علیه السلام دا غیبونه اسکلی او ویلامبل په چې څنګه په اولامبل د شلو کالو ځوان کې نه جوړ شو جک جوړ شو بیماری لاړه هر څه ختم خپل خیسته ځوان ته نه جوړ شو. بیماری په کې په سوره وخت راغلی و او یا کال بوډا او چې بیماری پر راغلی و الله تعالی شلو کال ځوان جوړ کو. الله قادر ذات ته ارسه کولې شي ښا ارسه کولې شي خزه د کار نه رااله سګوري چې پکټ کوس د شلو کال الک نهسته اله کته ځل د څه کېدل خو زما خاون پر تاغه شو بوډا مریض پکټ په پاسه دې ورته چې شرمخان رانه وړې دی کو څه شو زما خاون. ایوب علیه السلام ورته مسکی شو چې تخپل خاون پیژنه او پیژنه کړه بوډا خراب ته دي کمزور دی دلته پروت دی هغه بوډا چې دی هغه ستا مخ ته د ځوان ناست الله ورله صحت ورکړي. الله تبارک وتعالى خزم ځوان کړه. الله تبارک وتعالى ورله و زامنو هغه ورله دوچن کړو. نو چې و دوچن شنو څو زامن الله ورکړو سوارلس نونه ورلم دوچن ورکړي. مال چې څومره هلاک شو هغه ارس ورله ډبل الله ورکړو. دوچن په دوچن دی ورله الله تبارک وتعالى ورکړه. یو ځل ته خزه تاسو کو ای ایوبا د مصیبت ورځې در باندې راغلي دي او د راحت ورځې مرالي اسی کوم ورځې خولي وي. ایوب علیه السلام ورته یاره د مصیبت هغه ورځې ډېرې خولي وي د بیماری هغه ورځې ډېرې خولي وي د تکلیف هغه ورځې ډېرې خولي وي. خزه ورته ساجيبه خبرې کوي اوس خسته ځوان الله صحت درکړه ته د بیماری ورځې خولي وي نه کنه د هغه تکلیف په ورځو کې به زه خپل محبوب یادولم په 24 غنټو کې به یو ورځ زمانہ الله ضرور تپوس کو په 24 غنټو کې به ماته الله आवाज کو ایوب څنګه ما چې هغه आवाज واوریدو سبب ما د هغه आवाज انتظار کو شپه ورځ به په ما باندې هغه وتل په دغه انتظار وتل چې ما ته به زما رب आवाज کوي چې ایوب څنګه نو چې بیمار ما ته به زما رب आवाज کو ایوب څنګه اوس چې صحت نه مونږ ته الله می تپوس نه کوي هغه आवाज نشته دی اگر تکلیف आवाज ډیر خوګو. نو ایوب علیه السلام باندې تکلیف وو نو چې هغه په پټه وخت دی خپل الله ته چغه والا وا رب زما یا رب زما ما باندې هغه ورځ ډیر خپل تیرې دي ځکه ما ته زما رب आवाज کو چې ایوب څنګه اتل اسکاله بیماری تیر شو ایوب علیه السلام خپل رب ير نشو د خپل رب ناشکری او نکړه پدې دا زمونږ او کوم دعا وختي ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. د دې وجنه علما لیکي وې د لا علاج مرض د پر دا بهترین وظیفه ده. بیماری در باندې راغلي تکلیف در باندې راغلي دي ډاکټران درته دوايي لیکي اثر در باندې نه کوي فقط پروتي بس خپل رب ته چغي وخه ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. اهرب زما ما ته تکلیف را رسیدل تر باندې رحم وکړه ته ډیر رحم کوونکی دا د ایوب علیه السلام دعا ده او ایوب علیه السلام ته الله شفا ورکړي ما ته الله شفا نه راکړي چې زموږ یقین راغی نو چې کلم بیمار شي په بیماری کې دا دعا غواړه ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. دا د ایوب علیه السلام وظیفه ده چې موږ ته تاسو ته الله تبارک وتعالى خود لیدا نو په بیماری کې دا وایي ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. نو تکلیفونه برازي په ژوند کې مصیبتونه برازي موږ سکو چې معمولی غونته مشکل را باندې راشي کنه
بیا د خولې نه داسې الفاظ وځي چې هغه د کفر الفاظ وي د کفر الفاظ وي نعوذ بالله نعوذ بالله مخکې ورځ کې مې د وطن متعلق اورېدو چې ته غم پرې راغلی په جړا کې دا خبره کول چې زما سره به زما الله نور سي چلو کې چې څه کوله خو یې وکړو نور به را سره سي چلو کې نور به ما سره سي چلو کې نعوذ بالله اسې دا الفاظ دا انسان کفر ته رسي انسان کفر ته رسي دا مصیبتونه به راځي دا تکلیفونه به راځي دا غمونه به راځي په دې باندې به صبر کوي ایوب علیه السلام ځان ته را یاد کا او دا انسان چې د ګوره چې څومره مصیبتونه راځي کنه دومره به ته جوړېږي ابراهیم علیه السلام باندې الله تکلیفونه راوستل پس د هغې نه ابو الانبیا وګرځېدو د پیغمبرانو نیکه وګرځېدو پلار وګرځېدو څومره تکلیفونه پرې راغلي دي دا زمیندار چې دا په دې وخت کې دا لور راوالي او د ونو نه دا څانګې وي تبرګۍ راغستې دا ونې دا څانګې بانګې وي څومره ښایسته ښایسته ونې دی ته څه شیزونه جوړ کړي خرابې نه کړي څانګې تی ونې سونډسې بونډسې ونې ته جوړې کړي ښه دې ونه کې چې دا خاختراشي نه کړي دا ونه جوړېږي دا نه جوړېږي خو چې دا خاختراشي پکې وکړي دا ډېره ښایسته جوړه شي بیا تکلیفونه به په مسلمان باندې راځي مصیبتونه راځي دا خاختراشي